مونږ خلق خو په دې سوچ کې یو چې مال ډیر پیدا کو دې ته نه ګورو چې دا مال په حلاله ګټو که په حرامه ګټو او شیطان مونږ ته دا خشته کړي دا مردار او دا حرامه دا مونږ ته ښکلې ښکاري خشته ښکاري او ډېره ښکاري برکت به پکې نه دا ذهن کې واچوي دا به وځي خو په خرابه لاره به وځي او یا به تا نه پاتې شي ته به تې ځې په منډه به تې ځې په یو درز به تې لاړ شي ته به په تمې چې مال خو مې ډېر دی ډېر دی ډېر دی ډېر دی ډېر دی په یو درز به دنه لاړ شي چې مال حلال وي لږ وي الله به د خوشحالي په ژوند کې به د برکت په دې رزق مال کې به د خدای پاک برکت اچي زموږ د دین په دې کتابونو کې امام بخاری رحمت الله علیه لوی سړی تیر شوی د ټوله دنیا پیژني مشهور د ماشومان مو د بخاری شریف ختم دی او بخاری شریف او بخاری شریف دا چې کوم عالم لیکلی دی هغه ته به امام بخاری وي په دې وجې دې کتاب ته بخاری شریف وایي او امام بخاری ورته په دې نسبت وایي چې دی په بخارا کې پیدا و بخارا په ازبکستان کې یو لوی ښار دی زه ورته تلم د تاشقند نه ګاډي ځي بخارا ته نو سمرقند لار کې راځي دا سمرقند تقریبا په نیمه کې دی د بخارا او د تاشقند تقریبا 4 غنټې په موټروی چې مزل وکړي نو سمرقند به راشي بیا د سمرقند نه 4-5 غنټې مزل چې وکړي بیا سنګل روډو چې موږ پې تلو نو بیا بخارا راځي نو دی په دې بخارا کې پیدا دی علم یې شروع کو خدای پاک ته ډېر لوی عالم جوړ کو یو متقی انسان ته الله جوړ کو داسې شخصیت چې د هغه کتاب له د صحت په معیار کې یو ډېره لویه درجه د په ټولو کتابونو کې معیاري کتاب او نن یې ټوله دنیا لولي تر څو چې دا بخاري شریف چا ختم کړي نه نو موږ ورته مولا نه وایو عالم ورته نه وایو او چې تر څو یو ښه د بخاري شریف نه ویلې نو هغې جنۍ ته عالمه نه ویلې کېږي د علم دارومدار په دې بخاري شریف دی دا ولې دله خدای دونه دغه ورکه برکت وجې ډېرې دي زما وروڼو یوه وجه یې دا ده چې دی وایي ما ته پلار ډېرې پیسې پرېښې وې او د مور په اجازت هغه پیسې ما ټول د علم په طلب کې ولګولې نن سبا پیسې څوک په علم نه لګوي نن سبا مونږ سره چې څومره پیسه ده نو مونږ یې په دې خپلو بچو لګو خو د دنیا په تعلیم د دین په تعلیم نه دا بچې به مونږ نن په پېښور کې داخلو ابټاباد ته به بوځو لاهور ته به بوځو مری ته به بوځو په غټو غټو سکولونو کې به داخلو او ښې ډېرې پیسې به پې لګو خو د دنیا دپاره اوس هم ستاسو ماشومان چې په سکول کې دی ته نه ګورئ څونه پیسې دی د میاشتې او د لارې څونه د ټرانسپورټ خرچه څونه ده او د کتابونو څومره خرچه ده په یو ماشوم د 3,000 5,000 نه واخله ونیسه تر 15,000 اوس نشته تر د 1,00,000 روپو 2,00,000 15,00,000 روپو پورې خلک د میاشتې خرچې کوي دی ولې پې کوي د ده دا سوچ دی چې ده پې ده ولګوم نو سبا به مې دا بچې غټ نوکر شي د دې نه به زیاتې پیدا کړي سوچ په ذهن کې دقه پروت دی د دین دپاره مونږ په ماشوم 15 روپۍ نه لګو دا سوچ هم شته چې دا بچې د دنیا دا تعلیم وکړي دی به غټ افسر شي ډېرې به وګټي څونه به وګټي ډېرې په څونه موده کې په دې 50-60 کاله ژوند کې او چې کم د دې ژوند د ختمېدو نه پس د قبر ژوند دی د قبر نه پس د محشر میدان دی 50,000 کاله ورځ او د هغې نه پس نه ختمېدو والا زندګي ده د دې بچي دپاره د هغې ژوند سوچ نه کوم چې زه دې په هغه ژوند کې افسر جوړ کړم او هغه ژوند یې ښه دی د دې سوچ والا کوم چې دا دنیا ژوند یې ښکلي شي دی به غټه تنخوا لي دی به غټ افسر شي د دنیا ژوند به یې ښکلي څونه به ښکلي دی خو چې فارغېږي د دې سکول کالج نه نو د 25-26 سال نه مخکې خو دی فارغېدی نه شي دی به سکول وی د سکول نه پس کالج به وی یونیورسټي به وی PhD به کوي دی به MPhil کوي دی به MSc کوي
دی به ایم ایس کوي دی به بی ایډ کوي ایم ایډ به کوي دی به ډاکټر جوړ شي څونه وخت به پده لګي کم از کم 25 سال واچوه نو چې 25 د دره ژوند نه لرې کې ژوند به څونه شپېتو یو کالونه خو نن زیات ژوند شته نه دغه 50 کاله زندگی پاتې شوله چې ورسي دغه 40 کاله زندگی پاتې شو چې لا ورسي دغه 80 کاله زندگی پاتې شوله چې ورته ورسي چې دا تعلیم ته لري کې نو د 80 کالو د ژوند د خشته کولو دپاره په د څونه پیسې ته لګي لیکن وروستو چې د قبر زندگی ده ورشه د موږ پلاران نیکونه د هغې نه مخکې چې پکې پراته دي کله به قیامت راځي دا د قبر ژوند او د هغې نه پس د محشر ژوند او د هغې نه پس بیا د آخرت د دوزخ یا د جنت ژوند نه ختمېدو اوله نه خشته کې په هغې پیسې نه لګي ته خو ته دې بچي سره ظلم کوې دې بچي سره ته زیاتې کوې چې لږ ژوند وله خشته کوې ډېر ژوند وله نه خشته کوې جومات ته چې استاد له ماشوم راولې سپاره م وله څوک نه لي ماشوم اکثر پلار ته وایي بابا وایي هغه استاد یې خو ما له سپاره را نه کړه او نورو وړو له خو یې ورکړه بیا دې جومات ته مه ځه بل جومات ته ځه سپاره وله نه د 50 روپو سپاره وله نه په 100 روپۍ قرآن شریف ملاویږي په 200 اوله نه جومات نه مفت هغې کې وایي سبق او چې د سکول نه راشي نو ټیوشن دی وله نیولي مازدیګر نه پس ماښام نه پس ټیوشن لی لګي یا ټیوشن کلاسز دپاره یې لګي کوچنګ کلاسونه کېږي په پېښور یو ځای بل دی لیکن خپل ماشوم له دی یو قاري ونه نیوه چې قاري صاحب مازدیګر ماښام راځه او زما د هلکانو دې بچو ته قرآن ښایه غریب به نه 3-4 روپۍ تنخواه غواړي موږ انصاف نه کوو د خپل ژوند سره موږ د خپلې زندګۍ سره انصاف ونه کوو د خپل ژوند سره موږ انصاف ونه کوو الانصاف من نفسک ما د خپل زندګۍ سره انصاف ونه کوو ما قسم په خدای بچی سره ظلم وکړ زیاتې به ورسره وکړو ما ماشوم ته د وخت نه په غوږ کې دا ور واچوله چې بچی ګورې خر چې د خر نه کمې غوږ یې د پرې کولو دی هغه تربور ته دی وګوره که نه موټر کې ګرځي لینډ کروزر کې ګرځي بنګله دقسې به تم پیدا کې که دا دی ورته د تربیت تاول نه ورکړی چې ګورې بچی د بل پیسه خوړل مرداره ده ګورې دې نه به ځان ساتئ بچی حرام ګناه ده ګورې لږ وخت به دې خشته شي ډېر ژوند به دې تباه و برباد شي حرامونه به ځان ساتې که یو ماشوم تاله د کور ته پلیټ راوړه او ته د پلیټ کم دی هغه غلا کړی دی قاشوغ یې د بل کور نه غلا کړه پیاله یې د بل کور نه غلا کړه او راویړه او ته دا کم ځای و دا مې بار ومونته او ښه مضبوط تی لګاو کړه تا د چا وې چې کور ته راوړه مرداره خورې حرامه خورې که د بیا غلا وکړه نو یاد سات او چې ته وې زما بچی څونه هوښیار دی او صفت یې مو کې وره پیاله یې راوړه قاشوغ یې راوړه بار جا نو دی به سبا بل دی ډاکه کوي بل دی به ډاکه کوي بل دی به ډاکه کوي که دا ماشوم ما ځان سره د ګوتې ونیوه او سار وخت میں جماعت تبوت امام صاحب لا چکینا ملاس دے امام صاحب زما دی بچے او تم کے ناس قرآن شریف تے واغشتو تام نفل کولو دی بچی تے دے قتل چے دے قرآن دکئی دا خانه دا چه داسی صادر ده پیچوله سبا تی پودری جوړ شي سبا تی نشی جوړ شي نن ستاسو د بچونا نشیان جوړ شوی دی آیسو والا جوړ شوی دی پلار تم پته ده مور تم پته ده ولی راتو رات باچهی ده راتو رات کروڑ یو گٹلی 2 کروڑ یو گٹی 3 کروڑ پته را تشته چه ورشوت په جیلونو کې پراته وي چې دا داغ پیو لگی چې دا آئیسو والا دی دا دی شرم نمړه لس بنگلے جوڑے کلا قسم پا خدای دا شرم دا آئیسو والا دی دا نشو والا دی دی بار ملکونو تا نشا لیگی دی پوڈری دی دا پوڈر لیگی دی یو ملک تا بل ملک تا عرب ملکونو تا دنیا دی تباکلا مسلمانانو کی فساد دی پیدا کا فساد فی الارض مفسد پس مکہ کی فساد دی پیدا کا دا دا چا دلاسا دا دا موٹلا دلاسا دا بچی مون غرب و تباہ کر دا دی بچو مون تربیت و نکر کہ دا دی وطاو خولا چے بچے دا ملک ستا ملک تے گوارے دی ملک بغلا نکے دا ملک دا خزانے نا بغلا نکے دا مسلمان ستا رور دی گوارے کسبا افسر شوے چے رشوت تے وانلی چے راشی زر والا کار کوا پمنڈا کار کوا دنیا دیم دا بچی خکلا و خیر دیم والا خیر
صرف مونږ دې له لګیا دو چې پیسه پیدا کو په حلال او که په حرام د حلالو برکت تاسو ګوره د دې امام بخاري نه چې دا دومره لوی سړی جوړ شو پسه کې جوړ شو امام بخاري وی پلار راته پیسې پرېښې وې ټولې مې ولګولې پسه کې په حدیثو باندې په حدیثو مې ولګولې او ما ته چې پلار کومه پیسه پرېښې وه یو پیسه پکې مشتبه نه وه حرام خو څه کې چې شبهه پکې نه وه معمولي غوندې د حرامو داغ پې نو اقا پیسې مې ټولې د رسول الله مبارک دا حدیثو په زده کړه ولګولې نو ورشه چې وفات شو نو د قبر نه خوشبویه روانې نن تاسو هم غر کې موږ هم د سره غر کړو زموږ رزق هم ستاسو دی موږ په ودونو کې ستاسو ډوډۍ خورو د دې خلک موږ په خادو کې د دې خلکو ډوډۍ خورو یو بل د یو بل خورو په دې مړو کې د دې خلکو ډوډۍ خورو جامه هم ستاسو اغوندو که تاسو حلال کوئ زموږ ارسه به حلال که تاسو مرداره کوئ زموږ ارسه مردار دنیا په بل طرف روانه ده سکون نشته ټینشن دی ټول ټینشن دا سوچ وکړئ چې په حلالو کې کم برکت دی قسم دی که دا په حرامو کې ډېره زمانه مخکې مې یو کتاب کې کتل یو سړی ابن عقیل او په مکه مکرمه کې پاتې کېده هغه زمانه کې دومره دا رش نو نه دا ویزې میزې وې دا اوس چې کومې ویزې میزې دي دا خو دا تیل میلل ته پیدا شو دا خلک لاړل زموږ مشرانو به وی د عربو ملکونو خلق بدل تراتلل پر رجب کې نو خلقو به سره امداد کا د سعودي خلق براتل پر رجب کې او د خلقو کړه به دیرو او خلقو به دا د سعودي عربستان به وته وي دا د عربستان سعودي عربستان خلق دي خلقو به سره په خوشاله مدد کو دلته تعاون به وسره کو نو بیا به بحری جت به انګوټ وي هغه کې بلاړه معلمان بدل تراتل ځان له اجان قتل ما سره به حج دي ما سره به حج دي ما سره به حج دي معلمان په خدای یقینو قدامه د مشرانو نو ریدلی چې دا هغه د خلق براتل خلق وته سیدان وي دلته به خلکو چندره غونډه کولای ورکو واپس بلال غربت ډیر زیات غربت ګاډي چې بتل د یو خار نه بل خار تنولار کې به لوټ کول د حجیانو ګاډي به لوټ کړل او چې ارسه به ته واغښتل ما ته مولانا سربلن خان صاحب د خدای پاکو بخیله نوی کړي زموږ د باباجي دوستو ما ته وی ګاډي لوټ ک پیسې مونږ یو ځای کې پټې کړې وی ارسه مونږ ته چې نموتو مرو وی موتو مړ شي زموږ در باندې ارسه واغښتل دا غربت ډیر زیات الته دا خدا تیل مل پیدا شو دا خلق مالدار شو دا خلق بتل دا ویزې مې دا قصې پیسې دا چکر نه وي دا ابن عقیل وی په مکه شریفه کې دی رو مې سوک مینو سوک مینو دیروم په مکه شریفه کې یو سپینګری سړی راغلی د پستر ګړون او هغه سپینګری سړی امیل غشتری په بازار کې د مکې نه خلق تحفې تحایف وروړي سرو زرو امیل اته رخ شوی چې ته رخ شو ابن عقیل وی زما لاس تراغه چې زما لاس تراغه ډیر زیات ما وی دا خود زرګونو درهمو بلو پیسو امیل دې د سرو زرو شیطان راته وی خوندې کا بل خواراتا فرشته دلته ناصر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د انسان دې دلته یو خوا شیطان ناست بل خوا فرشته ناسته ګور دا چې کوم وخت ته ګناه کې شیطان وی کوا لیکن کستا خیالي بل طرف ته راړه ته وی ګوریونه کې ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم وللملك لمة بقلب ابن آدم دا نیکیره طرف فرشته وی الله شابه کوا ګناه مکوا او دا ګناه را تا شیطان مړاو ک توبه به واسه خلق نه وی لکه وی زما دا یو لوی چې دا کارو کو بل مې چې دا کارو زړونه دونه دي زړه یو دی ابن عقیل وی چې د یو راته وی شابه بس خوندې کا د بلو پیسو مال دې بخپل وطن ته چې یو ځل خو به دې کړ مال دې په سره دا بل راته وی چې نه پام کا ګناه ده یو پستر ګړون سړی او سپینګری چغې وی خدای مو بخا زمانه عمل پروت دی که چا مونتی مال راکې
اے خدای مبخا زما لور ده زه چې حج له راتلم هغې لور مې پیسې جمع کړې وې په 1 روپۍ زما لور دلته ماشومانو ته سبق ښیي د قرآن شریف هغې وله څه تحفې تحایف ورکړې وې په 1 روپۍ پیسې جمع کړې زما لور ده چرګې خرڅې کړي دي چرګواګې خرڅې کړي دي په 1 روپۍ ځان له پیسې جمع کړې وې ډېر مسکین یم او لور مې مسکینه ده ما له دا پیسې راکړه چې بابا حج ته دې لاړ شه او مال امیل راوړه نو دا مې د هغې په هغه پیسو امیل اغوښتې او رانه روک شو داسې په زارې غریب لګیا دی په حرم شریف په جومات کې په مکه کې چغې وی زه چې اوس لاړ شم زما لور به سترګې نیولي چې پلار مې راغی د حج نه ماله به امیل راوړي او زه چې سامان وسپړدم د لور امیل به پکې نه لور به مې څه وایي خدای مو وخه که دا زما امیل په 1 روپۍ زما لور جمع پونچي کړې ده او ما وله د امیل پې اغوښتې ده خدای خاطر وکړې که چا مونتې مال خپل امیل راکړې ابن عقیل وایي چې د دې سړي دا چغې مې واورېدې او دا فریاد مې واورېده زړه مې نرم شو ما ورمنډه کړې بابا جي امیل نښه پته هغې راتار څو خو امیل مې ورکړه چې دا امیل ما مونته ها دا خپل امیل دی واله بابا جی هغه وخت سره 1500 درهم یا روپۍ هر څه چې راوویسته چې هم بچې دا واله تا خو زما لور به ما ته په لاره کې ولاړی دی امیل ته زما خو دې بیړه پار کړه مهرباني وکړه ما وی نه ما د الله دپاره کړه زه خو دا خو ستا امیل و ما ومونته او تاله مې درکړه دا ما د خدای دپاره واله او وروڼو ګورې همدقسې پکار ده چې شی کله ومونې که نه یو شی که هغه شی داسې وي چې که تا ته پته وي چې مالک ورپسې نه راځي مالک ته پته مو لګي نه راځي نو هغه ستا دی بیا لکه مثلا په دې لاره کې د ټماټر ومونته نو که چېرته چاته پته مو لګېده چې دلته ټماټر مانه پروت دی نو هلکه هلته د ټماټر پروت دی زمانه بس خپل کار وکړه یا په لار ګنې پروت دی نو خو ټرک نه به پروت وي که نه یا وږې پروت دی نو دا که مالک ته پته مو لګي چې هلته مانه ګنې پروت دی مانه وږې پروت دی نه راځي ورپسې نو پروا نشته دا واله دا دلالتن اذنې خو که تا ته پته ولګېده که مالک پې خبردار شو راځي ورپسې نو دا به بیا محفوظ کې حضور پاک فرمایي دا شی محفوظ کا بټوی بټوه محفوظ کا د بټوی مزې محفوظ کا امنګه 1500 روپۍ نوټ یا 100 روپۍ په ځمکه پرتی زر پې خپه کېږي یو خوا بل خو ګوري چې چولیدم او که نه چې څوک نه لاس غلې غوندې ورښکته کړو 100 روپۍ راوباسو او زر یې جیب کې ومنډو 3 چغې ووښي طرف ته خدای مو بخا 100 روپۍ مې مونتې بل طرف ته 3 چغې مې ووالې چې دا په کوم کتاب کې دی شی مې و پردی مال مې و حرامه مې واله نا چې دې ومونته د دې به هغې پورې تعریف کې وی به چې ما شی مونتې دی نښه پته ښایې په سوشل میډیا به ورکې په سړک دې مونتې دی اډو ته به ځې عمرزۍ اډې ته تنګي اډې ته ارچن اډې پېښور 400 چې دغسې خصوصکي نه به پروت وي فلین کوچ نه ما یو غوټه مونتې را ما ته دې څوک وښیي چې ورکړه هغې پورې به د دې تعریف کې او په هغه طریقه به کې چې مالک ته ورورسي چې ستا غالب ګمان راشي چې باس مالک نه پیدا کېږي بیا هم که امام صاحب مذهب څه دی که غریب نو په خپل استعمال کې راوستی شي که مالدار خیرات پکې ثواب به هغه ته بخې خو که وروسته مالک پیدا شو نو ورکوې به مثل به ورکوې یا قیمت ممکن دا شی شته د دنیا لرګي سیلاب راوړل په دې پردو پټو کې وغورځول دې سین او هغه خلک ورپسې رالل چې دا زمونږ لرګي دي مونږ درته نښه ښایو مونږ پې لیکل کړي دي په دې لرګو دا نمبرې دي مونږ درته خپلې نمبرې ښایو دی به وی چرګ خو یو مارغو چې چا ونیو دا و دلته پیر تاریکې راغلي و پیر تاریکې زمونږ په دې علاقه کې یو ځای کې دیراو یو ظالم یو ګمراه سړی و ګمراه هغه به یو چغه واله هغه به وی چرګ خو یو مارغه دی چې چا ونیوه د هغه دی توره خلکو به په دیوال ته چرګ نه پرېښو چې ټوپ پې کړي چې چا به ونیو بس دا وي د هغه دی او مارغه دی وایي که خدای دې بې خو باسه مارغه دی دا خو چا ساتلی دی پردی شی دی او هغې د خر بچي به وی د جینکو متعلق وی جونه دي ګلونه دي
بویاوه او ښکلاوه لکه ګل چې سړی بیایي او ښکلی هلکه که په پردي بوټي کې هم ګل دی او ته ښکل کې او بویه کې نو تا ته خو هغه څه نه وایي که نه نو وی جونه دي ګلونه دي وی بویاوه او ښکلاوه وی د خر بچیه به دا ملایان صاحبان خدای زمونږ علماو لم خیر او برکت ورکړي ورپسې راووتل ستا خدای بې خوباسه لالو دی پرېږدو د شغې پیر تاریکې په منډه تښتېده بیا پته یې نه لګېده لمن ورپسې پرېده او بیا تښتېده یو ظالم سړی نو دلته به خلکو هغه چې کوم لرګي پراته مړوي چرخ یو مارغو چې خدای دې بې خوباسه پردې شی دی دغه خونه غرقه شو بلا لرګي تېرالل د کروړونو روپو والله چې چا لرګي مونته دی وایي دا خو ماله خدای راکه نو خدای راکه د بس پلان کوچ نه به غوټه راوغورځېږي او ستا په زولۍ کې بیا کلکه راونیسې او خدای راکه دا ته څه کې ابن عقیل وایي او میل مې ولا ورک سړی لاړ چې سړی لاړو حج خلاص شو ډېره موده مې په مکه مکرمه کې تېره کړه ما وی یاره بس دلته خو مې ډېر عبادت وکړ وخت مې تېر کړ زم خپل کلي ته کلي کې مې څوک شته نه پلار مور بچي واده خو کړی نه دی هېڅ نشته خو تربوران لرې خو شته وطن خو شته که نه کلي ته ده رالم جدې ته کشتۍ ته وختم چې روان یم په لاره کشتۍ غرقه شو دا پخوا به دا کشتۍ ډېرې غرقېدې کشتۍ ماته شوه او غرقه شوه او یو تخته باندې زه ناست وم په هغې مې ځان ټینګ کړ چپی واله 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 هغه تخته لاړه یو جزیرې ته هلته یې ونې پورې جزیرې پورې نښته دته کوشم چې کوشم په هغه جزیره کې تلم هغې کې آبادي وه یعنې یو وتکلې دا اوس هم جاپان بله جزیرې د انډونیشیا بله جزیرې د 100 نه زیاتې جزیرې د انډونیشیا ملیشیا او انډونیشیا وی جزیرې ته ورم کلي یو جومات و هغې ته ورننوتم جومات کې کېناستم خدای اوس بس په خپل کلي ته به ځم دې خلکو نه تپوس وکړم چې دا د کوم وطن ته رالم کوم علاقې ته رالم جومات ته لاړم د مانځه وخت شو د بشریت برابر وم خلکو وی مونځ نه کې راکې میلمه مونږ له مونځ ورمخکې شو مونځ مې ورته وکړه هغوی زما قرات خوښ شو همغه جومات کې خلکو امام کړم هلکه به زمونږ امام مړ شوی دی او دلته زمونږ او ماشومان به راتلل هغوی ته مې سبق شروع کړ چې دین درځي او قرآن درځي دی باچا باچه بس خدای پاک هغه جومات کې مې رزق برابر کړ ډوډۍ به مې غي راکوله چای ډوډۍ هر څه راکول د هغې بچو ته مې سهار او مازدیګر ماښام سبق هم کو بس هغې مې ښه خوشحاله وو ما ورته مخکې مونځ هم کو هر څه برابر کړل وی راته چې وی چې استاد جي واده نه کې ما یې ولې نه کوم بشیر جانه واده نه کې دې کې څوک ست غواړي هلکه امینه دې کې څوک ست غواړي بغیر د بشیر جان بشیر جان وی واده 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 خو چې وله ښځه وګورې نو بیا 15 ګزه وروسته ټوپونه وایي وی سلا به پې وکړو که نه هلکه سلا وکړو نه الوایا نو چا ورته وی هلکه مولوي صاحب واده نه کې واده ولې نه کوو یاره دلته زمونږ یو استاد و د دې جومات امام و معذور او وفات شوی د هغه یوه لور ده ښه خشته ښکلې او زمونږ د دې ټولو ماشومانو جینکو ستا د قرآن ورته ښایي نو که دې خوښی چې هغه درته په نکاح کړو ډېره ښه نکاح وشوه ښځه وشوه نکاح وشوه چې نکاح وشوه هغه قوم ورلار څو کړل او دې د شپې کور ته لاړه خپلې بیبي له او بیبي ته یې وکتل هغه عامل چې د مونځ ته هغه بوډالی ورکړی هغه د هغه جینۍ په سینه پروت و د حیران شو داسې هغه عامل ته نیغ نیغ ګوري نیغ نیغ ګوري چې دا هغه دی که دا بل یو دا څه شی جینۍ ورته وایي څه ته عامل ته ګورې وایي د عامل ته ګورې دا څه ګورې وایي دا کوم ځای وایي دا خو ما ځان له لږې لږې پیسې جمع کړې وې یو روپۍ چرګې خرڅوه چرګواګۍ خرڅوه د ماشومانو ته مې قرآن خو دی به لګې راوړی نو زما یو بوډا پلار و بوډا پلار په دې جومات کې امام و حج له تنه پیسې مې ورکړې نو ما ورته وی چې بابا ما له په دې میل راوړ دا راله هغه راوړ او بابا مې راته وی چې بچی میل له نه روک شو په مکه کې نو ډېر خفه وم چې تا له به زه څه راوړم تا ته به زه څه وایم چې بچی هغه پیسې څه چې تا خو به هغه عامل ته سترګې نیولې وې نو یو ځوان زلمی و هغه مونتی و او هغه عامل یې ماله راکړه یاره بچی ډېر ښه زلمی و که هغه زلمی خدای ماله په ګوتو راکړه نو تا ورته ودومه ارمان که هغه زلمی دلته راغی یا هر څنګه ډېر نیک انسان و
دا عامل دی وی ما ته چې هغه زلمی زه یم دا ما مونته او ستا پلار له مې ورکړه ګوره چې سترګې خړې نه کړې حرامو نه یې زه سترګې واړولې نو خدای پاک وله همغه عامل په حلاله ورکوه که هلته یې پټ کړې وې بابا به خیرې م کولې ازار به م ورپسې مرداره به م وه نو چې هلته یې پټ کړې وې نو په ارامه د خدای په دشمنۍ او په ګناه او چې په حلاله شو نو هغه امیل هم وله خدای ورکړه او امیل سره وله خدای امیل والا هم ورکړه ښځه یې مشوه بچرجانه داسې نیکي کوه ښځې ډېرې دي او خدای وله امامتي هم ورکړه الله وله کور هم ورکړه د هغه بوډا بابا د هغه جینۍ کور او هر څه وله خدای پاک ورکړه حلاله کې چې رونو کم برکت دی زما قسم دی که په حرامه کې هغه برکت تاسو ته ما یو ځل نه دوه درې ځله دا خبره کړې خو بیا در یادومه په دیوبند کې مولا قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي دا کله یو قاري طیب صاحب رحمت زما وبه خلکو له مور کوم ما لا راکړه دی ویشي تقریر د کوم وبه په خلکو ویشي امیر پرې دا ها نو دیوبند کې قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي په خطبات حکیم الاسلام کې چې دیوبند کې یو شاجیو دا سید چې ورته وایي سید نو هغه به ګیا خرڅوله او هغه ګیا چې به هغه خرڅه کړه نو کال پس به د دیوبند د مدرسې چې څومره استادان و عالمان هغې له به یې ډوډۍ کوله وی مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې شاجي صاحب هغه ډوډۍ به کلی وی هغې کې به څه غوښې نه وې هغې کې به چرګان او پولو نه نو ساده خوراک به و وی قسم په خدای چې هغې کې به کم برکات و نو مونږ به د هغې برکت د وجې نه یو کال د هغې انتظار کوو پوره یو کال چې شاجي ډوډۍ به کلی ډوډۍ چې به مونږ وخوړه مونږ به په دې خپله کې نورانیت محسوسوو ډوډۍ چې به مونږ وخوړه د هغې برکات به مونږ محسوسول لکه تاسو نه تپوس کوم چې ښکلی خوراک وخورئ نو په دې وجود کې تاسو خپل د دې وجود صحت خوشحالي محسوسوئ که نه او که ګنده خوراک وخورئ الټی به کوې مړه څه ګنده شی مې خوړلی دی الټی به درځېله خو دا څښو دا خوراک که نه دا مرداره و دا خوراک څښو دقه رنګې دا روح هم دی چې دې روح له دې خشته او پاک او حلال شی ورکړه نو روحاني برکت به او که دې روح لرې خراب شی ورکړه نو روحاني نقصان به مونږ به یو کال انتظار کوو چې د شاجي د ډوډۍ به کله راځي هغې کې داسې برکات و چې څو ورځې به زمونږ په روح کې د هغې هغه ټیسټ او لذت مونږ محسوسوو شاجي صاحب دا ډوډۍ به څنګه کوله ګیا به یې خرڅوله نو چې ګیا به یې خرڅه کړه نو هغه پیسې به یې جمع کولې نو هغه پیسې به یې په درې ځایه تقسیمولې یو ځای به هغه پیسې په خپلو بچو او خپلې ښځې له ورکولې یو کونډه ترورې وه یو ځای به یې هغې له ورکولې او دا یو حصه به ساتلې نو لږې لږې به جمع شوې نو کال پس به د دیوبند د مدرسې استادانو له په هغې ډوډۍ کوله حلاله به مونږ پکې برکت محسوسوو یو ځل یو تاڼهدار و نو هغه او شاجي صاحب کې به کمال دا و چې پڼ به یې څنګه راوړه د ګیا نو چې خلکو به پې جګړې کولې ځکه هغه به اعلی ګیا راوړله او ډېره به یې راوړله نو او خاص ریټ یې نو تاڼهدار صاحب چې چا به لومبۍ لاس کېښود ګیا به هغه باندې خرڅوله تاڼهدار صاحب راغی او بوډا دا ګیا نن مونږ کره یوسه هغه یې وړه چې یو ویړه پیسې ورنه کړې ماسخوتن چې تاڼهدار صاحب کور ته لاړ ښځې ورته وی دا ګیا دی کم دی اخیستی را وی دا هلته یو بوډا دی د هغه نه وی دا خو اس نه خوري اس ته کیر بویه کی او اس ته سر اوسنډې اوچت شي ها دا خو هغه په ګیا خو خلک جګړې کوي او دا هغه قانون خدا دی چې چا لومبۍ لاس کېښه ګیا دی ورشه راولې هغه بوډا پولیس یې ورپسې ولېږل وی دا ګیا کې رسا چولې دي اس ته ګیا چې ګیا نه خوري ګنده شي خرڅی څه څښا بوټې دې پکې اچولې دي ورته یې ویې تاڼهدار صاحب څخه بوټې نه ډېره ښه ګیا ده خو پیسې یې دې نه دي راکړې پیسې راکړه اس به وخوري دوانې وې که نه هر څومره چې پیسې وله ورکړې چې ورکړې شاجي صاحب راغی او اس ته دا کوناټۍ شاته نه وډبو وی بچې خوره مونږ ته خپلې پیسې میلاو شو اس ګیا شروع کړه بیا پې مړېده نه
نو دا حلاله ډوډۍ وه د شاجي صاحب برکتي. نو زمونږ د دیوبند د مدرسې قاري طیب صاحب محتمم و هغه لیکي چې یو کال به د هغه ډوډۍ مونږ انتظار کوو. بله وره امام شافعي رحمت الله علیه او احمد ابن حنبل، شافعي صاحب استاد دی او احمد ابن حنبل شاګرد دی، دواړه د ټاپ لوی علماء کرام د احادیث او د فقه استادان تیر شوي، زبردست. احمد ابن حنبل یمن کې پاتې کېده په دې علاقه، او امام شافعي صاحب په دې اخره زمانه کې د دې کوفه او د عراق نه تللی مصر ته. په مصر کې دفن دی په جامع ازهر شاته هلته کې یو مقبره د هغې کې ده امام شافعي رحمت الله علیه قبر هم دی. حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه هم دفن دی هلته. خیر شافعي صاحب په مصر کې نو یو ځل یو قافله یمن ته تله، نو شافعي صاحب قافلې والا له خط ورکړ، وی دا به لاړ شه یمن کې احمد ابن حنبل دی دا خط به هغه له ورکړې. چې قافله لاړه احمد ابن حنبل ته، خط کې شافعي صاحب لیکلی و چې احمد ابن حنبل هغه شاګرد ډېره موده وشوه د ما ستا ملاقات نه دی شوی، ډېر مې یاد شوی. یو ټیم راته وښایه چې کوم ټیم ته په کلي او فارغ یې چې زه ستا ملاقات له درشم. ګوره یو استاذ یې دی لیکن شاګرد ډېر قیمتي شاګرد دی، نو استاذ دا ورته نه وایي چې زما ملاقات له راشه، زه دې ملاقات له درځم. امام احمد ابن حنبل ته چې خط ورسېده ویې کته خو زما استاد زما د ملاقات ارمان کړی دی، نو چې قافله واپس تله نو بل خط یې وله ورکړ او ویې لیکل چې استاد جي شافعي صاحب زه در روان یم په یو قافله کې ان قریب او ستا ملاقات له درځم، زما استاد یې زمام یاد شوی. قافله کې راغی. امام شافعي رحمت الله علیه ډېر مالدار سړی مو او ډېر مهمان نوازه مو، میلمه دوستو. قافله چې څنګه مصر ته نږدې شوه او امام شافعي صاحب ته پته ولګېده، نو امام شافعي صاحب خپلو شاګردانو ته وایي چې راځئ زما یو ډېر لوی عالم دی او شاګرد احمد ابن حنبل د هغه ملاقات به کوو. نوم د احمد ابن حنبل مشهور و. د رسول الله مبارک مولا لقاري 6 لکه لیکلي دي او حافظ ابن حجر 10 لکه لیکلي دي. د 10 لکو احادیثو حافظو. دا یوازې د رسول الله مبارک احادیث مرفوعه نه دي، دې کې د صحابه او د تابعین او آثار او موقوف روایت هم شته. 10 لکه ډېر شی دی صاحب. زمونږ قرآن شریف 6.5 تقریبا آیاتونه دي، حساب لګوو چې د دې نه به څونه جلدونه جوړېږي. د دې حافظو ډېر لوی عالم متقي احمد ابن حنبل خلقو ته پته و چې حافظ حدیث دی، او شافعي صاحب هم صفت وکړه شاګردانو ته استقبالیت دومره غټه جوړه شوه چې لویه جلسه ته جوړه شوه. تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې کوم بادشاهي وخت و هغه ته اطلاع راغله چې دنیا بار و تیرا څه چل دی. هلکه وی دا څه چل دی دا جلسه جلوس؟ وی دا د امام شافعي رحمت الله علیه شاګرد احمد ابن حنبل مصر ته را روان دی، شافعي صاحب سره د شاګردانو دوستانو مریدانو د هغه استقبال لوته دی. اوهو احمد را روان دی، موږ به هم استقبال وکړو. زمانه د علم وه، زمانه د دین وه، زمانه رسول الله مبارک ته نږدې وه، د خلقو په زړه کې د قرآن او د حدیث او د علماو قدر پروت و. بادشاه موت د مصر قافله چې راله د امام احمد ابن حنبل ډېر لوی عزت جوړ شو، غټه استقبالیه شوه. بادشاه شافعي صاحب ته وایي چې حضرت دی به زما میلمه شاهي میلمه وی. امام شافعي صاحب ورته وایي نه دا ما راغوښتی دی او دی به زما میلمه او ته به هم زما میلمه بېګاله. ډوډۍ تیاره شو برابر. احمد ابن حنبل هم ناست دی، هغه سره هم خامخا څه شاګردان راغلي دوستان راغلي دي، او امام شافعي صاحب سره هم علما دي، بادشاه وزیر هم ناست دی دسترخوان ولګې. ما خو تاسو شافعي صاحب مهمان نواز او ښه زبردست میلمه دوست انسان. شافعي صاحب دې خوا ناست دی، احمد ابن حنبل مخامخ ناست دی، بادشاه وزیران هم دی او دسترخوان ډک دی. روټۍ شروع شو. د ماشومان و شافعي صاحب د بچو د وړو څوک ښوروا څوک غوښه څوک اوبه موبه په لوښو کې اچوي، خلکو ته ګرځوي، ماشومان خدمت کوي. ډوډۍ شروع شو، ډوډۍ خلک خوري، ټول خلکو ډوډۍ وخوړه. احمد ابن حنبل هم اقصې لګیا دی ډوډۍ خوري، سر یې پښکته کړی.
خو د دې خلکو که ستاسو خیالي که نه نو میلمه ته نظري هر څوک میلمه ته ګوري چې میلمه څه وخوړل څنګه خوراک یې وکړه څه شی یې خوښ و ټول خلک ګوري احمد ابن حنبل ته بادشاه وزیران او بیا چې خلکو بس کړی دی لګیا دی خوري خلک هم حیران و چې سړی جوړ د ډېرو ورځو نار دی ځکه چې خلکو بس کړی ټوله درستخان او دی همغسې لګیا دی او زر زر لګیا دی خوري دا څه مسله امام شافعي هم سترګې کله ښکته کوي کله پورته کوي چې خدای ما خو ستا بلا صفت کړی دی چې د پیغمبر د حدیثو شیخ دی حافظ دی او ته چې کومه ډوډۍ خوري خو دا خو د حدیثو خلاف ته لګیا ډوډۍ وخوړلې شوه درستخانونه اوچت شو شافعي صاحب کور ته لاړ دی هم بوته یو کوټې ته شافعي صاحب چې څنګه کور ته ورغی نا ماشومانو جینکو الونه ورته لګیا دی پوټیني باباجي هغه احمد ابن حنبل کم یو وی بچیا چې ما ته مخامخ ناستو خو دا هغه احمد ابن حنبل دی هغه د حدیثو حافظ او که نه بچې هغه تا چې وی ډېر متقي او پرهیزګاره دی دا هغه دی او که نه بچې بابا دا څنګه متقي دا متقیان داسې ډوډۍ خوري دا د حدیث و حافظ دونه ډېره ډوډۍ خوري ده خو د حدیثو د سنتو خلاف ورزي وکړه ګوره زمانه د رسول الله طرف ته نږدې وه صلی الله علیه وسلم ماشومان هم په سنتو پوهېدل حضور پاک فرمایي چې روټۍ خوري نو خېټه درې ځایه کا یو ځای کې به ډوډۍ واچې یو ځای کې به اوبه ور واچې او یو ځای به خالي پرېږدی دی معده کې خپل ګیسي خپل هوایي هغې دپاره به پرېږدی چې دا معده پوره ډکه نه واه واه موږ پکې لکه د ګیس ځای پرېږدو ګیس خو پرېږده والله که د اوبو ځای هم پکې پرېږدو ورچو نو زه هم خره چې لرګي نشته ګنې هم پکې ورمنډه خورو دوه کسان پلار او زوی ډوډۍ ته ناستو نو چې ناستو نو هغه زوی په ډوډۍ کې اوبه څکلې نو پلار لاس اوچت کړ او ښه مضبوطه څپېړی ورکړې خدای دې بې خو بس اوبه کور نشته د هغې په ځای به دې روجې خوړلی وي که نه اوبه کور نشته هغوی بابا اسې بې سدي وویلم دا خو ما دې روجو له ځای پکې کاو چې د اوبه ورشي چې دا ځای پکې وشي نو دویمه څپېړی ورکړې خدای دې تباه کړه زه به دې غوږ کې پټ پې کړی وم بچر جانه خبره څنګه ده یا دې ګورې غټ ته دروند دی خو دا مطلب نه دی چې ګنې دې پکې د اوبو ځای نه پرېږدي دا غریب ګرځېدل نشته ښه خوریم ډېره خیر بده خبره نه خبره مې دې پورې کوله زما وروڼو یو ډاکټر سره ناست وم پېښور کې نو هغه له یو مریض راغی نو هغه مریض ته وي څه به خورم وي هر څه خوره او ته بیا وایي جي څه خورم وي درته یم چې هر څه خوره وایي جي ما ته خو پلانکې ډاکټر وایي چې دا شی به نه خورې دا به نه خورې وایي خر دی هر څه خوره او ته بیا وایي یاره جي دا غوړ او پلانکې وایي ګوره ما له بیا سره راتلې زه درته یم هر څه خوره وایي یو خبره وره په دې سپېمو یې ورته ګوتې کېښودې وایي ردې مه خوره د دې سپېمو مه خوره یعنې لږه خوره بیا دې ما تپوس وکړه مې تا خو ته هر څه وي مري هغه خو بلډ پریشر لاندې پروت دی شوګر دی ولې پروت دی خوراک یې نشته پرې چې څه وخوري چې وجود یې تکړه شي نو هغه ډاکټر ما ته وایي چې خوراک نقصاني نه دی خو چې په اعتدال خورئ یاره مې قرآن شریف کې الله فرمایي کلو واشربو ولا تسرفو مشهور شی دی خوراک سکاک کوه اسراف مه کوه نو د لا تسرفو ډېرې معنی دي یو دا چې په لږو پیسو خوراک د کار کېږي ډېرو مه خوره نورې مشته معنی خو دلته مناسب معنا ده چې اعتدال کوه اسراف په خوراک کې مه کوه چې په ډوډۍ مړېږي نیمه وخوره او رسول الله مبارکم فرمایي طعام الواحد یکفي للاثنين وطعام الاثنين یکفي للثلاثه داسې ډوډۍ وخوره چې د یو کس په ډوډۍ دوه ماړه شي مطلب دا شو د دوو کسو په ډوډۍ درې ماړه شي د دوو په دې څلور ماړه شي لږه ډوډۍ خوره لږه معده پوره مه ډکوه صحت به دې مخي دا خبرې ډېرې خوږې مزېدارې دي خو عمل به پې څوک کوي والله که پې مونږ عمل ما بلو طالبانو ته په دوره حدیث کې وې مې د روجه چې مونږ نیسو که نه نو د روجې په فوایدو کې یو فایده داره چې دا زکات البدن دی بدن ورسره ښه کېږي
ناره به تیره کې لوږه به تیره کې نو بدن کې به د وازګې ویلی شي نو ټیک پشي نو ما وی هغه فایده نشته مونږ سارم ښه مضبوط 4-5 پراټې وو پیره وې ورسره د پاسه پیره وې 2-3 ګی ورسره د پاسه ولې یاره چې بلا لویه ورځ ده سټور جوړو سټور او بیا ماښام پکوړې کباب شربتونه روجې اچارونه دومره مال وخیږي او دومره مال چې د دې په ځای چې وجود کې وازګې ویلی شي په وجود کې په منونو وازګې نورې پیدا شي اعتدال ډېر ښه شی دی زه یم تاسو ته صفت خوم خو قسم دی که زما هم په عمل شته رښتیا خبره ده ما ته اکثر ډاکټران وایي که نه وایي یاره ته ما یو ډاکټر وایي ته دا شی مه خوره دا مه خوره دا مې وجنې مې وایي دا یو راته وایي وایي دغه خوره دا پیاز او سلاد دیو ته سلاد وایي دا ګوپي موپي او دا پاڼې ماڼې مې دا بوتاوه ده دا خلک څاروله ورکوي دا پاڼې ماڼې او دا شنې مڼې دې ته موږ پښتانه ونډه وایو بوتاوه ورته وایو مې دا څارو ته لیکه زه څاروی نه یم زه انسان تاله راغلی پوه شوې پې نو دا دارو به خورې دا مې خدای نیکبخته پرهیز شروع که دا مې چې تا ما ته کم پرهیز یاد که که نه روجي به نه خورې او نری به نه خورې او غټه به روجي به نه خورې او الوګان به نه خورې او کچالان مې چې دا مې پرېښودل په خدای مې دې قسم په خپله جوړېږم خو میاشت پس به مقبرې ته روانه یم دا څه کې نو پرهیز ډېر ګران کار دی ځان ته مې جاپان نه ګولۍ راوړې ما ته وې دا وزن کمی هغه کې باندې لیکلي چې 15 ګولۍ سهار او 15 غرمه او 15 ماښام په ناره به خورې یقین په خدای وکړه که د نارې وخت مې وله پیدا کړ سهار به مې په ناره وخوړې خو غرمه غرمه او ماښام د نارې وخت مو پیدا نه کړ نو هغې یاړو پیدا ونه کړه بوتل مې دغسې کېښود چې جانه داسې ده که نه او چې خدای راکوي نو چې جانه څه کېښوده خیر خبره مې دې پورې کوله رونو خوراک یې ښه ډېره ماشومان امام شافعي صاحب ته وایي وی دا غا امام دی تا صفت کو دا غا متقی دی دا متقیان او پرهیزګاران داسې ډوډۍ خوري دومره ډېره یې خوړه مونږ خو یې په شرمونو وشرمولو ټولو خلکو ورته کتل او خلکو به یې اشارې کولې چې شافعي صاحب وایي بزرګ دا بزرګ داسې د سنتو خلاف ډوډۍ خوړه سنت خو خلک لږه ډوډۍ خوري ټولو خلکو قتل خلکو بس کو هغه لګیا و د 10 ورځو نار دې راوستی و یا شافعي صاحب وایي نو بچې ما هم محسوسه کړه ما ته مخامخ خو میلمه دی نو میلمه چې در راوغواړې ډوډۍ دې ورته کېښوده نو ورته ویلی شي چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه شرم دی که نه بچې احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی ما له ځان له کوټه کې کټ واچوه زه به ځان له سمنم ډېره ښه ځان له یې وله کوټه کې بستره واچوله او لوڼو ته یې ویل لوټه ورته کېدې ولې دې یو پېشمني پاسي نو تهجد به کوي او دس به کوي لوټه یې ورته کېښوده سار چې امام شافعي رحمت الله علیه جومات ته احمد ابن حنبل ورسره لاړ چې هغه ماشومان یې ورلې بستره برابرې ځای چې ویې کتل لوټه هم اقسې د اوبو ډکه پرته ده چې شافعي صاحب واپس راغی لوڼه ورته وایي بابا ناشناس برګ دې راوستی و بچې بیا څه چل شوی دی وی ټوله شپې خوب کړی دی تهجد یې نه دي کړی وی بچې تاسو ته څه پته لګي وی کومه لوټه چې ورته مونږ یې ښودې و ډکه پرته وه نو چې اودس یې ونه کړ نو مونځ یې کم ځای نه وکړ بله ماشوم ورته وي نو هغه تهجد هغه لږه خوړلې وه تهجد خو هغه څوک کوي چې هغه ډوډۍ لږه وخوري د شپې پاسي هغه خو دومره خوړلې وه دومره چې هغه د شپې پاسېدی کم ځای شو واقعي چې ډوډۍ ډېره وخوري مونږ ته اکثر طالبانو یار پېشمني پاسېدی نه شو نو مې تاسو دونه وخورئ چې ټوله شپه ګرمي کوئ غړت او غړت او غړت او مې په دې پول اوړی راوړی داسې په دې پول روغړېږې د پاسېدو طاقت هم نه نو دا خو پېشمنۍ هغه څوک پاسې چې روټۍ کم وخوري چې احمد ابن حنبل راغی نو شافعي صاحب ورته وی احمد یو خبره درته کوم خو چې خفه نه شي په دې بنیاد درته نه کوم چې زه په تا تنګ یم یا ستا په ډوډۍ تنګ یم زه خوشحاله یم خو تا 2 غلطۍ وکړې یو د بېګا د سنتو خلاف ډوډۍ خوړه زر زر دې مو خوړه ډېره زیاته دې وخوړه ما ته ماشومانو جنکو پیغور راکړه خپل وروڼو او ما ته هغه خلکو اشارې راکړې چې دا زبرګ دی او بل دا دی چې بېګارې تهجد نه دي کړی لوټه همقسې ډکه پرته وه احمد چې ما نه تلې دا حالت دې په څه بدل شو ته خو د قرآن او د حدیثو حافظ د کله نه بدل شوی دا در باندې څه چل شوی دی
احمد ابن حنبل ورته استاد جی لږ رستو ماته موقع راکړه د خبرې بیا خبره کوه وی بیګا چې ستا ډوډۍ ته کېناستم زما د په خدای قسمې داسې حلاله ډوډۍ ما چېرته نه وه لیدلې ما ته په دې خپلو سترګو ښکارېدل چې ستا په ډوډۍ د اسمان د طرف نه برکتونه او رحمتونه ورېدل برکات دې ته کشف وایي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ وګوره د ځانه خبرې به نه کوې تاریخ وګوره پته به راته ولري امام احمد نبی علیه السلام فرمایي چې دا اودس اوبه څوک په لاس اچوي او په مخ ابن ماجه وغیرہ نسائی کې حدیث دي مسلم کې او ترمذی کې نو د دې اندامونو نه دا ګناهونه لاندې د اوبو سره پرېوځي امام صاحب وایي موږ ته په سترګو ښکاري هغه ګناهونه چې دا لاندې روان دي ګناه خو په سترګو نه ښکاري لیکن هغوی ته الله هغه څیزونه ښودل شاه ولی الله صاحب افتراقاتو کې لیکلي دی وګورئ وی رسول الله مبارک فرمایي چې د بره نه مصیبت را روانې او تا دعا وکړه او صدقه دې وکړه دا دعا او صدقه لاړ چې هغه مصیبت سره ډغره ووایي مصیبت واپس کړي وی موږ ته په سترګو ښکاري چې صدقه ورکو او صدقه بره روانې مصیبت سره ډغره ووایي مصیبت هم راته ښکاري بهر کیف زمارو نیکانو ته چې دوشي کرامت وته یو پیغمبر ته چې وشي ما اذا انزل من خزائن رحمت ربک ما اذا انزل من الفتن حضور پاک ته به دا ښکارېدل بیا هغې ته معجزه وایي نو ما برکات لیدل په دې ډوډۍ د پاسه چې بره نه راورېدل رحمتونه برېدل ما وی احمده داسې حلاله ډوډۍ دا به په دنیا کې نه مونې شبه خورا شابه چې څومره خوړی شي خوره روجې به وروستو نیسم د دې په بدل کې خو شابه حلاله ډوډۍ د ګورې بل ځای نه پیدا کېږي د دې ډېر برکات دي خورا 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 نو ما ځکه بېګا ډوډۍ زیاته خوړلې ده صاحب حلاله برکتونه مې دي او امام شافعي صاحب وایي ستا دې ډوډۍ په ما کې دوه اثره پیدا کړل یو علمي یو عملي ګوره د حلالې ډوډۍ وی علمي اثر یې راکې دا پیدا کو چې بیګا مې قرآن او سنت ته حدیثو ته سوچ کو نو د یو آیت نو د یو حدیث نه مې په شلګونو په سلګونو مسلې راوویستې دا سره ډوډۍ برکت دې آیت نه دا مسله معلومیږي دا او عملي برکت یې راکې دا پیدا کو چې بیګا مې ټوله شپه علم او عمل دواړه کړي دي ما د ماسخوتن په اودس د سار منځ کړی دی نو ستا لوټۍ له مې ځکه ګوتې نه دي وروړی حلاله کې ډېر برکت یې زما بس لنډ مثال به در کوم چې حرامه چې ګنده شی خورې نو وجود دې خرابوي چې ښه شی خورې نو وجود له فایده ورکوي دقه رنګې که حرامه خوري روح تباه کوي او که حلاله خوري نو روح له فایده ورکوي او د حرام رزق ډېر لوی برکات دي زما وروڼو لږ نه ډېر زیات بهر کیف دی کې دا امام احمد ابن حنبل به دومره ځان ساته د حرامو نه چې هغه د هغه د تقوا ډېر زیات مثالونه دي لږ نه چې ته مقرله بله جمعه به راته پکې بیا هم یو څو خبرې وکړم خو زما وروڼو بنیاد دا دی چې کوشش کوئ حلال رزق خورئ د حلال رزق ډېر برکات دی ستا ژوند به خوشحالي ستا د بچو ژوند به خوشحالي د ښځې ژوند به دې خوشحالي سکون به یې راته په هغه لږه کې به ته مطمئن یې د زړه نه او که مرداره خورې نو سکون به راته نه تا ته نه ستا ښځې ته یو اخري مثال در کومه ته چې په غوښه ږدې بنګې ته په پنجره کې نو خشته کې که نه هله وي دا غوښه ښه مزېداره بوټی وګورئ هغه اترسئ په هغې کې اوږم ورته واچئ په هغې کې ورته مرچکې م واچئ چې دا ښه خوشبویه شي چې دا مږې ورپسې د سړو نه م راوځي نو په لټ کې ورته بیا په هغه پنجره کې ورته هغه غوښه واچئ نو په مږه خوشبویي ولګي نو مږې ورپسې سړو نه م راوځي را روانې وي او مږې خوشحالې چې نعمت دی هغه پنجرې ته وردننه شي هلته یې خوري هغه مږې ته هغه خوشبویه نوالن وړی ډېره زبردسته نعمت ښکاري ګډېږي ورته خو ماشوم بار ولاړي هغه سره کوتک په لاس کې نو ماشوم یې خوره بچې لږه غوندې خوره سې مستې خو دا پنجره وړم او په اوبو کې به ډوبوم او دا کوتک را سره دی اوس به په دې ډبومه دقه رنګې دا مرداره ډوډۍ دا د شیطان د خلکو ته ډولې کړي خشته کړي وي هلته فرشتو کوتکې ورته نیولي چې شابه خوره
مزیدار ډوډۍ ده، خوند یې دله درکړی دی، خو دا ستا د نیوکې دپاره ده، په دې کې د خدای نیسي، قبر کې او قیامت کې به د سره ګوري. او د حلالې هغه مثال دی چې ډېره ترسکونه نی، ډېره مزیداره نی، لیکن یو خشتن وړی د تیاره کړو، بچي له دې ورکړه، هم بچی دا خوره. نو ترسکونې ته مه خوشحالېږئ زما وروڼو، حلالې ته خوشحاله شي. حلاله کې ډېر برکات دي. الله ځکه قرآن شریف کې ټولو پیغمبرانو ته په خپل خپله زمانه کې فرمایلی دي یا ایها الرسل، ای زما رسولانو پیغمبرانو، کلو من الطیبات، پاکیزه حلاله ستره خوراک وکړئ، وعملو صالح. الله دې موږ له د حلالو مال راکړي.